نمبر 1 اعتراض په موجوده وخت کې دا دی د مولانا امین الله بشاوري د یو کشر رور دی د هغه نامه ده محمد غالبا د څه نامې ده د مولانا غلام حضرت غلام حنفي شهید رحمت الله علیه د هغې اوس امباس شوی دور کې د سی پی سلسلې والا هلته قابلیت معلوم شوی خو خپلو طالبانو ته کله ناکله ناستي او هغه خپلو طالبانو ته سوالات جوابات کوي یو د هغه کار همیشه دا دی چې تاویږي را تاویږي نو په امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې اعتراض کوي څه وخت وړاندې یو اعتراض کړی چونکې دا د دوی هغه جوابات دي اعتراضات دي چې کومو شیعهګانو راغستي او په حضرت مولانا شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه زموږ په دې اکابرین علماو باندې دا اعتراضات د مخکې نه دیو کړي نو دې کې څه نوی اعتراض نشته 600 ځل جواب ورکړی شو خو بیا هم پې خلک دوکه کیږي او دا دي هغه واړه شیعهګان په دې وجه د هغې اعتراض رانقلی اوس یې داسې اعتراض رانقل کړلی او دومره پې خوشحاله دي چې جی مولانا محمد د امین الله بشاوري رور داسې لوی کار کړی دی او غټ اعتراض یې کړی په چا باندې جی په امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې عوام هم ډېر زیات خوشحاله پي په داسې معمولي خبرو چونکې وجه دا چې دوی احناف کتلي نه اورېدلي نه نو په دغه بنیاد باندې اعتراض کوي چې کله یې واوري چې کله یې وګوري بیا به اعتراض نه کوي اعتراض یې دا کړلی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کله د مور په خېټه کې و نو خلک په کومه فقه باندې په حنفي فقه باندې دا اعتراض خو به هله وی اولنی دوکې اوس راوالی دا اعتراض به هله وی چې کله موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا ګڼلی چې ده دا دین جوړ کړلی دین امام ابو حنیفه نه دی ګڼلی که موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شارح ګڼلی شارح مطلب دا دی چې هغه شارع مطلب دا دی چې هغه شریعت قانون جوړی او یو د شارح امام ابو حنیفه شارح دی او شارع مخکې پیدا کیږي شارح وروسته پیدا کیږي رسول الله شارع دی هغه مخکې پیدا دی امام ابو حنیفه شارح دی هغه وروسته پیدا دی شرح کوونکی تشریح کوونکی چې کله استاد ګومن صاحب دا کتاب ولیکو کتاب العقاید نو عباد الرحمن به وروسته د دې شرح کوي که نو د دې مثال د شارع دی او زما مثال د شارح دی د رسول الله مثال د شارع دی او د امام ابو حنیفه مثال د شارح دی شارح همیشه وروسته پیدا کیږي دویم دا دی چې زموږ د قرآن کم و قرات دي په هغه و قراتو کې امام حمزه قرات دی د کسائی قرات دی د حفص قرات د عاصم قرات دی مختلف قرات دی ابو عمرو دانی اوس د دې سړي نه تپوس وکړه موږ چې ټوله دنیا په نن دور کې د کم قاری په قرآن باندې قرات کوي د هغې نوم دی حفص عن عاصم حفص روایت کوي عن عاصم د امام عاصم رحمت الله علیه نه د عاصم هم د کوفې دی او د حفص هم د کوفې دی او د حفص د امام اعظم ابو حنیفه کلاس پیلو دی سوال د دوی نه وکړه جی چې دا امام عاصم پیدا نه نو خلکو په کم قرات قرآن وایو دا نن چې قرآن څنګه وایي سعودي عبدالرحمن سدیس قاری صاحب حفظه الله دغه شانتي د مصر قاریانو د ترکی قاریانو د بنگلادیش قاریان د پاکستان قاریان د ایشیا تمامو ملکونو کې ملایي شیعه کې بلکې شوافی دا تمام د چا په قرات باندې نن دور کې قرات کوي دا د قاری عاصم رحمت الله علیه کم چې امام حفص رحمت الله علیه روایت کړل دی د دنه تپوس وکړه وی چې کله د عاصم نو پیدا نو خلکو په کم قرات قرآن وایو چې ته کله ابو حنیفه نو پیدا خلک په کم فقه زما سوال دا دی چې کله عاصم نو پیدا نو خلکو په کم قرات قرآن وایو نو داسې صرف دوکه ده نور دنه په دې دا ډوسه اعتراض دی نو دنه دا په کار نه دی دینه د دې مثال داسې دی لکه یو سړی تپوس وکړي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام ته نبوت نو میلاو شوی نو هغه د چا په دین باندې و د کم پیغمبر باندې ایمان لارو
نو دا اعتراض اوس مزه کوي کفار یې ویل رستا دي سویم دا قانون شریعت بل دا ده چې الیدیس حضرات دا مثال په تور باندې راوتل دي نو د دې دور دی د نن 200 کال وړاندې په داسې وخت کې راوتی دي 200 کالونو مخکې دا ټول خلک په سو مشرکانو کافرو زندقانو سو تاسو به څه فتوا ورکوئ ځکه اسلام خو 200 کال مخکې ماشاءالله شروع شو مولانا نذیر الحق د وخت نه مولانا داود غزنوی د وخت نه ستاسو د وخت نه اسلام شروع شو د دین مخکې اسلام و کنو د دین مخکې څوک مسلمان و کنو ها تحقیقی جواب بیا دغه مسلې دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فقه حنفی تدوین کړي نو نو خلق په کم یاد ساتي د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه مختلفو زګینو ته تل دي باغی کې عبد الله بن مسعود کوفی تراغل صرف عبد الله بن مسعود نه دی د زرو صحابانو زیات کوفی تراغل دي آلته په کوفه کې هغه قانون او شریعت چلول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به چې مسله راغستا نو د اهل کوفی تعامل به راغستا او کوفی ته څوک راغل دي صحابه راغل دي نو ثابت دا شو چې امام ابو حنیفه یو کار د ځان نه دی کړی بلکې د صحابه کرامو نه را نقل کړل نو د دې فقه حنفی د رواج مطلب دا نه دی چې دا د رسول الله په مقابله کې یو نوې سیز راغی د دې مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د قانون او د دین د هغې تشریح امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکړه او داسې تشریح وکړي چې اب 14 صدۍ کې ماډرن دور دی خو هغه شانتي خلک نشي کولی وجه څه ده وجه به کې دا ده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناس شاګردان سلویخ هغه کسان دي چې په نن دور کې د یو مولا سره مکمل د هغوی په مکتبه کتابونه نشته دومره لوی کار یې وکړ سلویخ کسان ناز اوس وایي په دې سلویختو کې زه یو غلط شو دوه غلط شو سلویخ کسان یو ځل باندې غلطیږي د فقه حنفي نو دي ورته سوازي نو محمد دی که څه شی د اول خو د خوله سمه که چې خبرې کوي نو کله هغه غر ولي کله دا غر ولي کله د نه بره جامه تختی کله در نه لره جامه تختی اول خبرو انداز ټیکه نو بیا خبرې کوه بل حضرت چې دی نو هغه پکې وایي چې د علمای کرام د علم چې دی نه څوک د اسمان نه راکوزوي لیکچررزو نه څوک د اسمان نه راکوزوي او علم تاسو څه ته وایي یو مدرسې والا بل مدرسې والا نه مني دغه حضرت زموږ درخواست دا دی چې ګوره صیبه ته چې مولیانو معنی کړی په اختلافي مسایلو کې معنی کړی چې اختلافي مسایل ته مه چیړه چونکې ته د چیټ جی پی ټي نه موږ ته پاته د قیسې میسې راغلي داسې خو یو عام بل نوجوان هم راغستی شي د چیټ جی پی ټي شاګرد صاحب مطلب د دې خلک موږ په دې وران زبان باندې د بعضې خلک مجبوروي د چیټ جی پی ټي مسایلو یا د ګوګل مسایل صاحب په ګوګل کې په عثمان رضی الله تعالی عنه باندې څه خبرې کړي لیکلي وي ام کلثوم او رقیه رضی الله تعالی عنها په باره کې په ګوګل کې ورکړي چې دا دوانه د پیغمبر علیه السلام لونه نه وي دا ستا چیټ جی پی ټي ستا ګوګل دی چیټ جی پی ټي خو ټول غلط معلومات په دیني ترو باندې ورکوي اکثریاتو کې د هغې نه صرف د معنی تپوس کوئ د چیټ جی پی ټي نه او صرف عبارت کپی لګوئ نو په هغې کې ښه دی باقي خو چې ته غواړې نو غلط ورکوي نو ستا خو ټول معلومات د دغې نه دی او د هغه شان دا وایي چې دا د اسمان نه راکوزوي نو ډاکټري څوک د اسمان نه راکوزوي ډریوري څوک د اسمان نه راکوزوي ستا نه زه تپوس کوم انجینري دا ټول پېښور چې دي دا پیشې والا خلکو دا خلک دا د اسمان نه خلک راکوزوي نه موټر سایکل چل یاده نو دلته به استاز ګوري ګاډي چل یاده استاز به ګوري ګاډي جوړولو چل یاده استاز ګوري انګلیش زده کې په هغې کې استاز ګوري عجیبه خبره ده په قرآن باندې د ځان ریسرچ شروع کړي قرآن کې استاز نشي کتی او بیا چې دیو ته مونږ وایو ناظره مو وکوي ورسره ناظره وایي نه جي ناظره مونږ نه شو ویلی ژبې هم پیړي دي دې وضاحتونو ته هم دا ژبې داسې نه رایج شوي دي ژبې پیړي دي مونځ به وله ورځي نواب هم راپاڅي په مولیانو باندې به تبصرې کوي په قرآن پسې به لګیا چې سره قرآن تفسیر حضرت ډاکټر ذاکر نایک څومره عظیم انسان دی په ادیان باطله باندې هغه څومره مطالعه ده بلکې د قرآن چې یو آیات ټاپ باس کوي نو د هغې څومره حوالې ورکوي په یو سا باندې ډاکټر ذاکر نایک ډاکټر ذاکر نایک صاحب ته مفتی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم العالیه وویل چې
ته کوه پادیان باطله باس کوه خو مسائل ته مه چیړه ځکه تعلیم دی. ډاکټر ذاکر نایک ته مفتی تقی عثماني صاحب د هغې نه بعد تر ننه پورې ډاکټر ذاکر نایک صاحب مسائل نه چیړي او تا ته 1500 مولیان ویل چې هلکه په دې اختلافیو کې ګوتې مه وه نورې خو پرېږده په اختلافیو کې ګوتې مه وه ته هغه شان راپاسې بیا مولیان ما نه پرېږدي زه مولا یم زه ته مولا شوې ته مفتي شوې خو ګډې وډې وې بس که ته غټ شیخ الحدیث شوې خو بس که ګډې وډې مه وایه او که داسې قابل سړی نو چې زه درشم زه نه علم زده کومه خو مونږ وایو ډېر څه کې دي غلطیانې دي پیږي نو دا واعتصموا بحبل الله جمیعا آیات معنی غلطه کې د خېټې نه لګیایي چې په کوم ځګین کې د خواښوي بس په قرآن باندې درز وله ورکې وس د صدقة الفطر فضایل دا دوه خو پکې ما ضمني طور سره د دې دواړو ویلې ښه غاټې خبرې جواب کېدی شي خو پرېږدی بس ګورئ. وعن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر فرض کو دا زمونږ په دې دلته څه بعضې دي نو دا روجې احترام هم نه کوي او په دې سوشل میډیا به راځي او ګانې بجانې به یې لګولي بیخي شرم او حیا ختمه شوه. نو تېرو ورځو کې دا یو نو ما ته پوس وکړو ما ته وایي چې تراویح لفظ قرآن کې نشته ما ورته ویل مال تراویح لفظ خو پرېږده چې قرآن کې نشته خو ته راته صرف دا واوروه چې جنازې کې څو تکبیرات دي 4 مال په اولني کې به 100 وایي ویسته ته خوله زیاړه وتښتېدن داسې دور راغلی هغه خلک هم ما ته بیا وایي وروسته چې منیر شاکر ټیک ویلي چې کوم سړي ته د جنازې د اول تکبیر پته نه هغه د دې خلکو ملګري هغه ستاسو غوندې کې خلکو ملګري هغوی ته پته چې موږ څه نشو کولی راشې په بل څه خاص ځان نشو خلاصولی په دې به ځان خلاص کړو نو خو د الله او د رسول خاطر وکړئ رمضان مبارک دی خبیثې نطفې هم د ځانه جوړې کړل دي بې شرم بې حیا شینې حیا هم زموږ نه وتې دی او شرم هم زموږ نه وتلی دین خو تل دی دین خو کاډه ولډه که الله موږ ذلیله کي کم از کم د دې روجې خو لږ احترام وکړئ دا ښایسته شکلونه هم لږ پناه کوئ د دې روجې لږ احترام وکړئ او دا ګانې بجانې بس کوئ شهادت هم نه قبلیږي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمې نه قبلیږي چې کوم خلک ډمتوب کوي دا زه نه وایم دا فقها د امت فرمایي نو پاتې شه روژه غریبه به یې څه قبوله شي. د افغانستان یو عالم دی هغه بله ورځ وایي چې کم سړی دا په پښتو کې دا الفاظ استعمالوي د هغه نه خو ایمان ځي ایمان یې ختمیږي او د نکاح د ختمېدو یره هم ده. نو ما بس ټلیفون وکړو موږ ملګری ما ورته ویل مولوي صاحب چې ایمان لاړ نو نکاح څنګه پاتې شوه داسې ووایه چې کله دا الفاظ خلک ادا کوي نو نکاح خو ختمیږي خو د ایمان ختمېدو یره هم ده داسې ویل پکار ځکه نکاح وړوکی د ایمان غټ دی چې نکاح ختمه شي ایمان باقي پاتې کېدی شي اور چې ایمان ختم شي نو نکاح خو وړوکی شي دا بیا سر ختم میږي. نو ستاسو خلک پکې داسې دا دنیا بل طرف ته روانه د څه پاستریږي. عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عباس وایي چې رسول الله علیه السلام او فرمایل فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاۃ والسلام مقرر کو زکات الفطر صدقه الفطر طهرة للصائم چې د دې روژهدار دا پاک شي دا عبث کارونو ته من اللغو د عبث کارونو نه وطعمة للمساکین او طعام د پاره د مسکینانو فمن اداها چا چې ادا کړه دا قبل الصلاة مخکې د کچی اختر د منځ نه په هي زکاتون دا هغه زکات د مقبولتون چې د الله په درګار کې منظور شو ومن اداها بعد الصلاة او چا چې ادا کړه وروسته د منځ نه فهي صدقه من الصدقات نو بیا یو عام صدقه شماریږي خو که یو انسان مخکې ادا نه کړي وروسته به بیا ادا کوي که مخکې ادا نه کړي دا صدقة الفطر د اختر د منځ نه نو د اختر د منځ نه بعد به صدقة الفطر دا انسان ادا کوي. دغه شان جریر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله علیه السلام او فرمایل شهر رمضان دا میاشت د رمضان معلق بین السماء والارض د اسمان او د ځمکې په مابین کې دا ځوړند دی
دا میاشت د رمضان مکمل د اسمان او د ځمکې په مابین کې ځوړند دی لا يرفع الا بزکات الفطر او دا د رمضان میاشت د الله درګار ته تر هغې نه اوچتېږي تر څو پورې چې انسان صدقة الفطر نه ادا کړي. کله چې صدقة الفطر دا انسان ادا کړي فوري د رمضان د میاشت عبادات هم د دې زکات الفطر یعنی صدقة الفطر سره دا روان شي د الله جل جلاله دربار عالیه ته راسي. صدقة الفطر مسائل په کومه زنانه او په کوم سړي کې چې دا شرطونه وموندې شي نو هغه باندې صدقة الفطر واجب ده. نمبر 1 په مسلمان باندې صدقة الفطر واجب ده، په کافر باندې نشته، ځکه صدقة الفطر عبادت ده او عبادت صرف د مسلمانی. نمبر 2 آزاد کېدل په غلام باندې نشته او دا یاد ساتئ چې نن سبا په عالمی دنیا کې غلام نشته، تمام خلک آزاد دي. نمبر 3 صاحب نصاب کېدل چې کم انسان د نصاب مالک په هغه صدقة الفطر ده. نمبر 4 مقیم دا درې شرطونه ولدي را نقل کړل دي. اوس ګورئ په کم انسان کې چې صاحب نصاب صدقة الفطر واجب کېدو د پاره مقیم کېدل شرط نه دي، څنګه چې د قربانۍ د پاره مقیم کېدل شرط دي. که چېرته یو سړی مسافري او په هغه کې دا بره درې شرطونه مسلمان آزاد صاحب نصابي نو په ده باندې صدقة الفطر واجب ده، الانکه قربانی په ده باندې واجب نه ده. دا فرق شه. نمبر 1. نمبر 2 صدقة الفطر واجب کېدو د پاره بالغ کېدل هم شرط نه دی. که چېرته یو بچی د نصاب مالکی نو د هغه د مال نه به صدقة الفطر ادا کولی شي. که د نصاب مالک نه نو والدین چې د ده د طرف نه صدقة الفطر ادا کی دا په والدینو باندې دغه صدقة الفطر واجب ده، مور او پلار به ادا کوي. 3 نمبر صدقة الفطر واجب کېدو د پاره د رمضان روزه نیول شرط نه دی چې یو سړی ما د رمضان روزه نیول زه به صدقة الفطر ادا کوم. که چېرته یو سړی د څه وجې نه د رمضان المبارک روزې ونه نیسي او باقي شرطونه په هغه کې د صدقة الفطر نو دا به صدقة الفطر ورکوي، په ده باندې واجب ده. د صدقة الفطر د وجوب د پاره د نصاب مال که د یو انسان په ملکیت کې صرف 1.5 تولې سره زر صرف 1.5 تولې سره زر صرف نو دا په ده باندې صدقة الفطر واجب ده. خوا که په هغه په هر شکل کې د زیوراتو په شکل کې د آرایش د سامان په شکل کې د بسکټ په شکل کې د سکې په شکل کې هر قسمه شکل کې چې د دسه 1.5 تولې سره زر صرف موجودي صرف 1.5 تولې سره زر په ده باندې صدقة الفطر ده. یو شو. نمبر 2 د یو انسان په ملکیت کې صرف 52 توله سپین زر موجود دي، په ده باندې صدقة الفطر واجب ده که په هر قسمه شکل کې موجودي. نمبر 3 د چا په ملکیت کې دومره روپۍ موجود دي چې 52 توله چاندۍ ته راسي یا د دې نه زیات دي، نقد روپۍ دومره ورسره موجود دي، که په هر شکل کې مثلا ریالي ډالري درهم وغیره په ده باندې صدقة الفطر واجب ده. نمبر 4 د چا په ملکیت کې 52 توله چاندۍ مالیت برابر یا د دې نه زیات 52 توله چاندۍ د دې د مالیت برابر مثال د 52 تولې چاندۍ قیمت د 1 لاک د یو سړي په تجارت مال موجود دی د هغې پیسې 1 لاک یا د 1 لاکو نه زیات دي په دم صدقة الفطر واجب دی. دغه 1 لاک روپۍ مثال د 52 توله چاندۍ مقدار دی، هر شیز راړو په دې باندې ورتله. بیا 5 نمبر د یو انسان سره په د 52 توله چاندۍ د مالیت برابر یا د دې نه زیات صرف هغه مال موجود دی چې ضرورت اضافي دی، زائد از ضرورت، په دې انسان هم صدقة الفطر واجب ده. 6 نمبر د یو کس په ملکیت کې مذکوره 15 شیزونه سونه ده، چاندی ده، نقد مال، تجارت مال، د ضرورت نه زائد مال دی، دا ټول چې دی دا راجمع که. مثال په طور د
بازار کې تپوسو که زرګر نه چې د سپینو زرو 52 توله چاندي قیمت څومره دی هغه 1 लाख دی ستاسو اوس 20,000 روپو سونه ده 20,000 روپو سپین زر دی 20,000 روپو تجارت مال لی 20,000 ضرورت زائد مال لی او 20,000 روپو د دې انسان سره نقدي دي نو دا څو ته ورسېدي 1 लाख ته ورسېدي او د 52 توله چاندي مقدار پیسې 1 लाख وي نو اوس په دې سړي باندې زکات دی او صدقه الفطر بم دا انسان ورکوي دې زګینه پوری ان شاء الله العزیز دا ذکر شو د سبق ولسم اتلسم ان شاء الله انده ذکر کوو اخر دعواهم